بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په ایکسل کې کلاس سٹارټ کوو. ایکسل به ځان ته اوپن کړم. دې ځای نه دا زومینګ لږ سیوا کومه چې سکرین په نظر راځي. نن راځو مونږه یو نوې مینو ته ډیټا مینو ته راځو او ډیټا مینو کې کار سٹارټ کوو. ډیټا مینو یو زبردست مینو ده. په دې مینو کې ډیر داسې امپورټنټ کمانډ پراته دي چې د هغې په ذریعه باندې یو پروجیکټ کنټرولینګ کیږي. نو اوس په دې ډیټا مینو کې راځو مونږه دا ګیټ ایکسټرنل ډیټا دا آپشن دا سټډي کوو. نو په دې ګیټ ایکسټرنل ډیټا په دې آپشن کې مونږ سره داسې ډیر آپشن موجود دي چې د دې په ذریعه باندې مونږه بل پروګرام سره لینک یعنی بس یو لینک جوړولی شو او د هغې پروګرام نه دلته کې ډیټا راوړلی شو. یعنې دا ټول پروګرامز دی مونږ سره دا دي. خو زه به تاسو ته د فرام ایکسس د ایکسس نه به زه تاسو ته ډیټا راوړم او دا فرام ټیکسټ نو دا د ایچ ټي ایم ایل هغه فایل راوړي، نوټ پیډ دغه فایل راوړي. او دا فرام ویب دی نو چې دا نیټ تاسو سره اپډیټ وي دا نیټ هغه فایل تاسو راوړلی شي دلته. نو زه دلته کې راځم او ستاسو په مخ کې د سټارټ ته او رن ته او دلته کې نوټ پیډ پروګرام مې ځان ته اوپن کړلو. د نوټ پیډ پروګرام کې د دې نه دا فانټ والا لږ غټوم. دلته کې زه لیکم چې نیم دی او دلته کې لیکم جاب او دلته کې لیکم سالري. نیم مونږ سره دی کمال، جاب دی انجینیر او سیلری یې ده 50,000. جمع بل مونږ سره دی عابد او دا مونږ سره ټیچر دی. د ده سیلری مونږ 15,000 ده. اوس نیم دی یاسر دی او دا سرویر دی او د ده تنخوا ده 10,000. بل مونږ سره ان خان یعنی نور خان دا مونږ سره لیکچرر دی او د ده سیلری ده 18,000. نو دا هم یو فایل او دا زه راځم فایل ته او دلته کې سیو کوم او په دې ډیسکټاپ باندې سیو کوم او نوم ولا ورکوم چې ډاټا. د ډاټا په نوم باندې ما دا سیو کړلو. اوس په کلوز کوم دا. اوس دا ایکسس مونږ اوپن کړی زه دلته کې راځم فرام ټیکسټ ته. فرام ټیکسټ باندې چې کلیک کوم نو مونږ ته راځي دلته کې وایي چې امپورټ ټیکسټ فایل. تاسو هغه فایل امپورټ کې چې کوم تاسو سره ټیکسټ والا پروت دی. زه راځم دلته کې ډیسکټاپ سلیکټ کوم او دا ډیټا دی. ډیټا باندې به کلیک کوم او دلته کې به امپورټ واخلم. چې امپورټ واخلم نو دلته کې مونږ ته یو آپشن راشي. دلته کې وایي چې ټیکسټ امپورټ ویزټ سټپ 1 of 3. نو مونږ سره دا آپشن دی. که چېرې تاسو دلته کې ډیلیمیټډ به سلیکټ وي، که سلیکټ نه وي سلیکټ پې کې را به شي نیکسټ ته. د نیکسټ آپشن کې به تاسو دلته کې چوز کوئ. که چېرې تاسو هلته کې لیکلو کې کاما ورکړي وي کاما دلته کې سپیس یا ادر تاسو کوم یو دغه ورکړي دي دې کې ورکولی شي. خو دلته کې الریډي ټیپ سلیکټ دی مونږ په هغې کې ټیپ ورکړی و به نیکسټ به واخلې او فینش پکې. اوس چې فینش کې دلته کې درته وایي امپورټ ډیټا ده ویر ډو یو وانټ ټو پوټ د ډیټا. وایي دا ډیټا تاسو په کوم ځای کې ځان سره ایښودل غواړئ. که دا سلیک کې که دا سلیک کې دې ځای ته به ډیټا راځي. خو زه مې عمدا ځای صحیح د دې ځای ته ډیټا راشي چې څنګه اوکې واخلې نو ورته وګوره نام دی نو نیم مونږ سره راغلل، جاب دی، سیلري ده او کمال دی او دی انجینیر دی او دی سیلري ده. دا ټول ریکارډ مونږ سره راغللو. اوس دلته کې مونږ سره یو سوال پیدا کېږي. هغه سوال دا دی نو دا ډیټا خو مونږ د بل همداسې په دې کې ولې نه پټ کوو چې هلته کې پټ کوو د هغې ځای نه بیا راوړو. خو دلته کې یو خوبي دا ده که چېرې مونږ هغه فایل وي مونږ سره، زه ځم هغې فایل ته په دې ډیسکټاپ باندې د دا ډیټا ده
او په دې کې زه چینجز کوم. اوس دلته کې راځم او د دې ابد په دې زه ول ورکوم چې دا عمر دی او دا ټیچر نه دی، د ده ترقي شوي ده، دا لیکچرر شوی دی او دا سرور نه دی، دا پی ایم شوی دی. او دلته کې د دې نور خان بس دا لیکچرر صحیح دی. دا چینجز مې پکې وکړه کنټرول اس سره به سیو کې، لا به دې فایل ته راشه او سیو به واهلې. دا مې کلوز کو. اوس دلته کې راځم او دلته کې هغه ډیټا مونږ خو په هغې کې چینجز وکړلو، خو دلته خو نه دي راغلی، دلته هماغه ډیټا ده. دلته کې به راشي او دلته کې به راشي ریفریش به ووهئ، دې کې ریفریش آل به ووهئ. ریفریش آل چې ووهئ ډایرکټ په هغې ډیټا سره د دې لینک جوړ شي. دلته کې به امپورټ ووهئ، چې څنګه امپورټ ووهئ نو دلته کې هغه عمر دی او دا لیکچرر دی او دونه سیلري ده، دا یاسر او هلته کې سرور او دلته کې اوس پی ایم شوی دی. صحیح ده. نو په دې کې دا خوبي ده. نو دا هم مونږ د نوټ پیډ یو فایل دلته راوړو، په هغې کې چینجز کولی شي، دلته کې ایکسپټ کېږي. صحیح ده. اوس زه دې شیټ 2 ته راځم او دا زومینګ لږ سیوا کوم. اوس راځو دا فرام ایکسس. ایکسس کې مونږ یو ډیټابیس جوړ کړی دی، په سکرین باندې مونږ ته پروت دی. فرام ایکسس باندې به کلیک کوم، دلته کې به راشم ډیسکټاپ به سلیکټ کوم او دلته کې د هوټل باندې مونږ یو ډیټابیس جوړ کړی دی. دا به اوپن واهلم. چې اوس اوپن واهلم نو په دې کې مونږ سره بلا شي آپشن راغلل. دلته کې کسټمر کویری دا، روم کویری دا، دې کې دا ټول ټیبلز دي. نو په دې کې زه وایم چې دا کسټمر کویری به ښه وي، دا به د دې نه انزرټ کړو. اوکې به واهلم. اوس تاسو ته وایي چې select how you want to view the data in your workbook. وای تاسو غواړئ چې دا ډیټا مونږ سره په کوم سټایل کې دلته کې تاسو ته راشي. هلته کې مونږ ته چې په هر سټایل کې موجود وي په ایکسس کې، خو تاسو یې په څه کې ټیبل کې غواړئ، که نه فایوټ ټیبل ریپورټ کې غواړئ، که نه فایوټ چارټ اینډ فایوټ ټیبل ریپورټ غواړئ. نو زه وایم چې نه به زما دا په کار نه وي، زه سمپل ټیبل غواړم. چې اوکې واهلې نو هغه سمپل ټیبل تاسو ته راغلی. دا زومینګ لږ وړوکي که. صحیح ده. نو دا موږ سره کسټمر نمبر دی، دلته کې کسټمر نیم دی او روم نمبر دی او دا ټول آپشن موږ سره راغلل. د ایکسل نه موږ از ا ټیبل هغه انزرټ کړل. صحیح ده. اوس دلته کې دا موږ سره دا آپشن سیریل نمبر راغللو. ته وایې چې یاره دا ټول نمبر نه کتل غواړم، صرف دا 4 نمبر کتل غواړم. اوکې واله هغه ټول به درنه هایټ شي او دغه به ښکاري. په دې باندې کلیک که سلیکټ آل واهله، اوکې واهله، ټول به درته شو کېږي. صحیح ده. دا ډیټا کې دا آپشن موجود هم دی، دا به انشاءالله دا فلټر آپشن به زه تاسو ته په نیکسټ کلاس کې کوم. خو دلته کې خبره دا اوس که چېرې تاسو هغې کې چینجز وکړئ، دلته کې راشئ ریفریش آل واهلې او امپورټ واهلې، نو تاسو ته به هغه ډیټا سمیږي. صحیح ده. نو دا خو یو دوه آپشن چې تاسو سره ما په دې کلاس کې ډسکس کړ، د نوټ پیډ نه او د ایکسس نه مونږ ډیټا د ایکسل فایل ته راوړله. اوپن کړلو په ایکسل کې دا څه ډیټا مونږ لیکلې ده. دلته کې نه راځو د ډیټا آپشن ته او دې کې سارټ اینډ فلټر دا آپشن کوو. په دې سارټ اینډ فلټر کې لومبنی آپشن مونږ سره دی سارټ. په دې سارټ کې لومبنی آپشن مونږ سره دی A to Z. اوس مثال کې طور پر مونږ سره دا نیمز دي، نو په دې کې زه داسې ډیټا غواړم چې د A نه لومبنی سټارټ شوي هغه موبایل فارمیټ کې به تاسو کتلی وي چې دا A والا لومبني وي، بیا B C D E F G H داسې په سیریل نمبر باندې وي. نو زه دلته کې راځم په دې باندې کلیک کوم. چې کلیک کوم نو ډایرکټ دا ډیټا د مونږ سره، نو دا بلال مونږ سره لاندې وینې د سیریل نمبر چینج شول. یعنې دا مونږ سره 7 نمبر باندې او دا B مونږ سره مخکې شو، بیا H H دی، بیا I K دا مونږ سره سیریل نمبر شو. دلته کې زه کلیک کوم او دلته کې راځم چې Z to A تاسو د سیریل نمبر ته ګورئ. چې کلیک کې نو ډایرکټ مونږ سره هغه 11 نمبر باندې زید زهیبو د زیډ نه سټارټ کېږي، نو یو داسې مونږ سره سیریل نمبر چینج کېږي د دې. صحیح ده. نو دا هم مونږ سره سارټ فلټر و. په دې باندې چې کلیک کړو نو دې کې مونږ سره ډېر آپشنز بیا راځي. اوس دې نه ایډ لیول دی، نو د دې نه تاسو دا لیول په دې کې ایډ کولی شئ. دلته کې ډیلیټ لیول دی، ډیلیټ لیول کولی شئ. دلته کې کاپي لیول چې تاسو د دې نه
لیول کاپی کولی شي خو دلته کې ډیلیټ اهلم دلته کې اوس 60 بای دلته کې راغله اوس دلته کې موږ سره ډېر آپشن دي د وایم چې یاره دا سیریل نمبر دی دا زه 60 بای کوم دلته کې فانټ کلر وی یا سیل آیکن وی خدا موږ سره ویلیو دا کلر موږ نه دی ورکړی دلته کې لارجست ټو سمالست دا غټ ویلیو نه وړې ته او کته وی چې سمالست ټو لارجست ته وی چې دا غټ ویلیو نه دی وړې ته شي اوس وته وګورئ موږ سره غټ ویلیو بره ده او دا وړې موږ سره لاندې لکه سیریل نمبر کې نه دی زه وایم چې دا وړې ویلیو 1 2 3 دا سیریل نمبر کې دی شي نو دلته کې سمالست ټو لارجست دا آپشن به سلیکټ کې چې اوکې واهلې یعنې ورته وګورئ موږ سره هغه سیریل وایز شول 1 2 3 4 دا سیریل وایز شو اوس زه دلته کې راځم او دې له زه کلر ورکوم د هوم مینو ته راغلم دې له مې داسې کلر ورکړلو دا مختلف کلرز دي زه دې له ورکوم دا کلرز مې ولا ورکړل اوس زه دلته کې ودرېږم او راځم دې ډیټا ته او دې کې اهلم 60 په دې باندې 60 باندې مې چې کلیک کړم موږ ته هغه آپشن کولو شولو دلته کې راځم 60 بای دلته کې سلیکټ کوم نیم د نیم پسې راځم دلته کې 60 آن نو ویلیو دا کنه سیل کلر دی موږ سیل کلر ورکړی دی سیل کلر چې سلیکټ کې دلته کې موږ ته وایي چې نو سیل کلر په دې باندې چې کلیک کې موږ سره هغه ټول کلر چې موږ ورکړي هغه موږ سره راغلل اوس دلته کې هم موږ سره په ټاپ باندې دا یلو کلر دی که چېرې ته وایې چې یاره دا ګرین کلر موږ سره دا وي نو دا دې موږ سره په ټاپ باندې راشي دلته کې ته وایي چې آن ټاپ آن باټم که چېرې په ټاپ راوستل غواړې او که باټم نه راوستل غواړې چې اوکې کې ورته وګوره موږ سره دا ګرین کلر والا نورزمان په نوم باندې دا موږ سره آپشن بر راغلو زه بیا کلیک کوم دلته کې راځم دلته کې دا کلر دی نه سلیکټ دی دلته کې راځم زه وایم چې دا کلر دی موږ سره ړومبنی شي د دې نه دا سلیکټ کا اوکې والا هغه بلال په نیم باندې موږ سره دغه ړومبنی راغللو نو دا هم موږ سره 60 بای دې کې تاسو راتلی شي دلته کې فانټ کلر وي که چېرې تاسو لیکلو له کلر ورکړی وي او سیل آیکن وي تاسو دې سیل آیکن باندې ډیفاین کړی وي صحیح ده نو دا هو سمپل خبره ده اوس دې کې دا بل آپشن موږ سره دی فلټر په دې فلټر باندې چې کلیک کړئ نو تاسو د هیډر رو ته ګورئ په دې باندې به موږ سره یو فلټرز غوندې راځي په دې باندې چې څنګه کلیک کړم نو تاسو ورته وګورئ موږ سره دا باکس غوندې دا شیپس راغلل دا فلټرز راغلل اورګه د سیریل نمبر ته راځم او دا 60 بای دلته کې راغلم سیریل نمبر دلته کې ویلیو او سمالر ټو لارجست دا موږ سیریل نمبر کې کړل صحیح ده اوس دلته کې راځم دا سیریل نمبر دی نو دلته کې سیریل نمبر باندې چې کلیک کړو نو موږ سره آپشنز راغلل دلته کې وایي چې سلیکټ آل چې ټول سلیکټ دی وي ته وایي چې یاره ماته د 2 او د 9 دا ریکارډ دی راته ښکاري او دا نور دی راته نه ښکاري دا دوه چیکونه سلیکټ کو اوکې واهله هغه نور ریکارډ تاسو سره خود به خود بند شي او بیا کلیک کو ته وایي چې سلیکټ آل ټول دی ماته شو کېږي اوکې واهله ډایرکټ په درته راځي دلته کې د نیم دی نو په نیم باندې چې کلیک کړو نو دا ما خبره دی دلته کې دا سلیکټ آل دی دې کې ټول سلیکټ وي دا ان سلیکټ کو دلته کې حمزه حضرت ولی او دا کمال الدین دا درې آپشن دا د ماته شو کېږي او دا نور د ماته نه شو کېږي چې اوکې واهلې دا درې آپشنز به تاسو ته شو کېږي د دې ریکارډ به شو کېږي او د دې نه علاوه نور ریکارډ تاسو ته نه شو کېږي دلته کې راشه او دا سلیکټ آل واهله او اوکې واهله نو ټول به تاسو ته شو کېږي اوس دلته کې راځم دلته کې موږ سره د 60 بای کلر دی 60 بای کلر ته وایي چې یاره زه دا د کلر نه دا 60 کومه د دې د هغه آپشن دلته کې دا 60 کلر آپشن دلته کې هم دی که چېرې ته وایي چې دا ګرین کلر دی موږ سره په ټاپ وي نو هماغه سیریل نمبر وایز خبره ده دلته کې راځم زه وایم چې یاره هم دا یلو کلر دی په ټاپ باندې وي اوس دلته کې د ایج خبره ده په دې ایج باندې کلیک کړه او دلته کې وایي چې یاره موږ سره دی دا ایج موږ سره شو کېږي صرف د 19 ایج والا چې کم دی او دا 24 ایج والا چې دا دوه د ماته شو کېږي دا نور دې نه شو کېږي دا سمپل خبره سلیکټ ټول اړخله اوس دلته کې د ایج ته راځم او دلته کې وایم چې یاره نمبر فلټرز دلته کې وایم ایکول ټو که چېرې برابر وي او دلته کې زه راځم دلته کې د لیس دین اور ایکول ټو بټوین ته زه راځم بټوین کې زه وایم چې یاره موږ سره د کم کس د
18 ایئر نواله تر 22 ایئر پورې چې کم اپ کسان وي هغه د ماته شو کېږي، نور دی نه شو کېږي. چې اوکې واخلې نو ورته وګورئ چې موږ سره دا یعنی 19 20 22 18 دا ټول یعنی موږ سره دا 18 نواله 22 پورې دا آپشن دی، دا موږ ته شو کېږي. خو که چېرې دلته کې زه بیا راغلم په دې باندې کلیک کوم او دلته کې نمبرز کې اخلم دلته کې بټوین ته راځم او زه وایم چې یاره دا 18 نواله تر 25 پورې دی شو کېږي راته، چې اوکې واخلې نو هغه ټول به تاسو ته شو کېږي 25 پورې چې کوم موږ سره وي. اوس دلته کې موږ سره دا بل آپشن دی انجینیر باندې چې کلیک کې دلته کې سلیکټ دی ته وایي چې یاره صرف هغه انجینیر چې موږ سره کوم وي انجینیران دې راته شو کېږي، نور دې راته نه شو کېږي. اوکې واخلئ انجینیران به درته شو کېږي چې دا انجینیران دي، د سیلري د دې ایج دی، د نیمز دی او د سیریل نمبر دی. دلته کې کلیک کوم ته وایي چې یاره کلرک چې کوم موږ سره دی دا انسلیکټ واهله او کلرک موږ ته شو کوه، هغه کلرک ریکارډ به تاسو ته شو کېږي. دلته کې کلیک کوه سلیکټ انسلیکټ کوه، دلته کې سرویر چې سلیکټ سرویر به شو کېږي. دلته کې آل سلیکټ کوم، دلته کې د بل آپشن ته راځم د سیلري ته او سیلري کې دلته کې راځم د نمبرز ته او دلته کې ایکول ټو زه وایم چې یاره د کوم کس چې ما سره 15,000 زه وایم چې 60,000 د کوم تنها وي هغه ما ته شو کوه، نور مه شو کوه. چې اوکې واخلې د دې کسانو 60,000 تنها ده دی موږ ته شو کېږي او نور نه شو. ویټامینو کې دا سالټ او فلټر دا ډسکس شوي و، راځو د سالټ اینډ فلټر کې دا ایډوانس دا کمانډ نن د دې باره کې خبره کوو. ایڈوانس فلټر کمانډ د دې لپاره یوز کیږي چې کله موږ سره یو ډیټا وي په هغه کې چې یو کس وایي چې یاره د اے نه چې کوم نام سټارټ شوي هغه ماته ښایه، د بي نه کوم نام وي د چې سټارټ موږ سره د کوم نه شوي وي هغه نیم صرف ماته ښایه او هغه نور ماته مشو کوه. اوس موږ سره دا خپل یو ډیټابیس دی او موږ سره یو رینج دی، د دې دا موږ سره ایریا ده. دې کې یو کس وایي یاره دلته کې خو که فلټر ته راواخلې دلته کې فلټر مې راواخیستو، دلته کې سلیکشن واخله خو چې د دې ان د نه دا نام سټارټ شوی چې اوکې صرف دغه یو درته شو کېږي، خو زه وایم نه چې د ان نه کوم نام سټارټ شوي وي نو هغه ټول ماته شو کېږي. نو د دې لپاره به ته داسې چل کې چې را به شي د دې ډیټابیس د دې دا هیډر رو د دې ځای نه به کنټرول سی سره کاپي واخلې او را به شي دلته کې کنټرول وي سره مې دلته کې پیسټ کا او بیا راشي او کنټرول وي سره پیسټ کا، یو دوه ځایونو کې به دا پیسټ کې صحیح ده. دې نه پس دلته کې دا نیم دی، نو مثال کې طور پر ته وایي چې یاره د بي نه کوم نام سټارټ کېږي بي به کي او دا سټیرک په ووهئ انټر به کي. چې د بي نه کوم نیم زموږ سره سټارټ کېږي نو ماته د هغه لومبنی شو کېږي. را به شي د ایډوانس فلټر کمانډ ته په دې باندې به چې کلیک کې نو دلته کې موږ ته ایډوانس فلټر یو باکس کولو شي. په دې باکس کې موږ سره وایي چې لیست رینج دی په خپله دا سلیکشن اغوښتی دی، که دا سلیکشن ګډ وډ وي یا نه وي اغوستی شوي صحیح نو تاسو د دې ځای نه سلیکشن واخلئ، د دې په دې باندې کلیک کې او د دې سلیکشن واخلئ. چې کله دا سلیکشن واخیستلی شو دې نه پس موږ ته وایو چې کرټیریا رینج، خو خیال به تاسو کوئ چې د لیست رینج کې به تاسو اضافي رو کالم به نه اخلئ صحیح ده. اوس دلته کې کرټیریا رینج دی، په دې باندې کلیک کا او د دې ځای نه دا کرټیریا مثال کې طور پر ته وایي چې دا نیم دی دا بي نه چې کوم نیم سټارټ کېږي دا ماته کرټیریا نیم کې شو کوه او دلته کې راشه کاپي ټو انادر لوکیشن. کاپي ټو انادر لوکیشن یعنی چې ته کوم ځای ته دا ریزلټ د دې غواړې، زه به راشم او دا هیډر رو به ورته سلیکټ کړم چې دې کې د دې ریزلټ غواړم چې دا اوکې بس اوکې واخله. چې څنګه اوکې کېنو موږ سره دا بلال نیم دی او د دا ایج او د دې هغه ټول دغه موږ سره راغلو. دلته کې نه دې کې صرف د بي نه صرف یو نیم سټارټ شوی دی. اوس که چېرې ته وایې چې یاره د ان نه کوم نیم سټارټ شوي وي نو ان سټیرک چې وله ورکې نو دا ریزلټ دلته کې نه شو کوي، بیا به کلیک کې دلته کې ایډوانس فلټر باندې او دلته کې د دې دا رینج اخیستې شوي دی، دا کرټیریا ده نو کرټیریا دی د دې دا رینج به ورته واخلي او کاپي انادر لوکیشن دلته کې د دې رینج الریډي اخیستې شوي وي چې اوکې واخلې نو دلته کې موږ ته شو کېږي چې دا ان نه موږ سره دا نور خان دی او دا نور زمان دی. د دې هغه ټول ډیټیل موږ سره راغلی نه دا د ان نه سټارټ شوي دی نور پکې نشته دی. خو د دې لپاره چې کله تاسو دا یو اپلای کوئ او دا بل اپلای کوئ نو بیا دې ته بدلل وي. نو دا هم موږ سره د ایډوانس فلټر کمانډو دا موږ یوز کړلو. اوس راځو مونږه دې آپشن ته
text to column. اوس دلته کې راځم دی بل شیټ ته. اوس مثال کے طور پر دا مونږ سره نیم دی او کاما ولا ورکوما فادر نیم دی کاما ولا ورکوما ایڈریس دی کاما او سیلری دا. اوس دا ما لیکلی دی یاره په دی یو رو کې ما دا ټول لیکلی دی. اوس یو کس وایي چې یاره مونږ سره داسې ډیټا ده او دا ډیټا زه کالم وایز ته یعنی دې ته د شیټ ته کنورټ کول غواړم. را به شو په دې ډیټا باندې به کلیک کو او ټیکسټ ټو کالم به واهلې. د ټیکسټ ټو کالم کې به دا ډیلیمیټډ سلیکټ وي که سلیکټ نه وي سلیکټ پې کې دلته کې به راشي نیکسټ به واهلې. دې نه پس به راشي او دې دا مختلف آپشن دي که ټیپ دې پکې یوز کړي وي ټیپ به سلیکټ کې که نه دا کاما دې سلیکټ کړي وي سپیس دې سلیکټ کړي وي کوم دی کې ورکړي. زه کاما مونږ یوز کړې ده کاما باندې به کلیک کې چې نیکسټ واهلې او فینش واهلې نو هغه ډیټا مونږ سره دا ټوله په کالم وایز باندې ډیوایډ شوله. اوس مثال کې طور پر مونږ سره ډیټا دا نیم دی او ما پکې سپیس یوز کړی دی فادر نیم دی سپیس او ایډریس دی او سیلری ده. اوس چې انټر کې او دلته کې کلیک کې دوی چې ما خو پکې سپیس یوز کړی دی دلته کې ټیکسټ ټو کالم ته به راشي او دلته کې دا ډیلیمیټډ دا به سلیکټ کې او نیکسټ په واهلې دلته کې به دا کاما نه آپشن ختم کې او دلته کې به واهلې سپیس باندې چې کلیک کې او نیکسټ واهلې او فینش واهلې نو موږ ته دغه کنورټ شو. دا آپشن تاسو ته ما په دې انزرټ مینو کې غالبا دا آپشن تاسو ته شوی مو یو ځله په دې ټیبل کې دا موجود و دی آپشن کې. نو دا هم موږ سره د ډیټا کې دا ټیکسټ ټو کالم کمانډ دی چې کله موږ سره یو ټیکسټ ټو کالم ته هغه کنورټ کولی شي نو په دې طریقې باندې کنورټ کېږي. اوس موږ سره دی ریموو ډوپلیکیټ. اوس د دلته کې راځم دا موږ سره ډیټا ده په دې ډیټا کې د دې نه دا دوه کنټرول سی سره کاپي کوم او د لاندې سیل کې کنټرول وی سره پیسټ کوم. اوس موږ سره دا ډیټا ده او په دې کې د دې سلیکشن مې واغشتو زه وایم چې یاره ما سره دې کې کم ډوپلیکیټ وي هغه موږ ته ریمو که الریډي دا دوه موږ سره ډوپلیکیټ دی. نو دلته کې راځم او دې ریمو ډوپلیکیټ ته په دې باندې چې کلیک کړم نو موږ ته وایي چې دلته کې به راشي ریمو ډوپلیکیټ موږ ته د ډیلیټ ډوپلیکیټ ویلیو سلیکټ آن مور کالم د contain duplicates. نو دلته کې راشه دلته کې سلیکټ آل کا اهله او کنه ان سلیکټ آل واهله او ته وایي چې دلته کې موږ سره دا نیمز کې وي کنه دې ټولو کې موږ سره ته وایم چې یاره دا سلیکټ آل کې دی چې موږ سره کوم ډوپلیکیټ وي اوکې واهله دلته کې موږ ته وایي چې 1 ډوپلیکیټ ویلیو ریموو باره دا موږ سره 12 ان ډوپلیکیټ دی چې اوکې واهلې دلته کې موږ سره دا یو ډوپلیکیټ په دې کې موجود و. اوس د دې ټول سلیکشن ما نه واغشتې ټول سلیکشن مې واغشتو دا یو ډوپلیکیټ پکې بل هم موجود دی دې باندې کلیک کو دلته کې اوکې چې واهلې دلته کې موږ ته وایي چې 1 ډوپلیکیټ ویلیو پکې موجود ده هغه یو ډوپلیکیټ ته لاړ او موږ سره یو پاتې شو صحیح ده. نو دا خو د ډوپلیکیټ کمانډ نو په دې ډیټا ټولز کې ده او یو زبردست کمانډ دی چې ډیټا ویلیډیشن. د ډیټا ویلیډیشن دا آپشن به موږ نن ډسکس کوو. ډیټا هو همداسې نومیریک ډیټا وي ټیکسټ ډیټا وي الفا نومیریک ډیټا وي دا مختلف ډیټا موږ سره وي خو دا ویلیډیشن وایي څه ته. نو د ویلیډیشن دا رولز به موږ نن وایو. ویلیډیشن په ایکسل کې دې رولز ته وایي چې کله موږ سره یو داسې ایریا وي چې په هغه ایریا کې موږ یو خپل رولز اپلای کو چې موږ هغې له اجازت ورکو یو حد وله ورکو چې د دې حد نه واله تر دې حده پورې دا اکسپټ کوه د دې نه علاوه چې کوم موږ سره سیوا کېږي هغه بیا مه اکسپټ کوه. نو زه به تاسو ته دلته کې یو مثال داسې درکړم چې کله موږ سره یو کالج وي او یاره چې هغې کالج کې وی چې اگزام ووتلو د اگزام نه پس یې ایډمیشن یې سټارټ شولې خو دا ایډمیشن یې د 1 تاریخ نه سټارټ شولې او دا ایډمیشن به تقریبا د 15 تاریخه پورې وي خو که چېرې د دې 15 تاریخ نه
وخت وړېدو نو بیا مونږ دا کس نه اخلو، بیا اډمیشن نه کوو، اکسپټ کوي نه کس. نو یو مثال دا شولو. بل مثال دا شولو چې کله مونږ سره داسې یو اداره وي چې د هغې کې یو رولز وي. هغه رولز دا دی چې یاره وایي عمر یو کس وي، مونږ داسې کس اخلو چې د هغه عمر د 16 سال نه والا تر 35 ساله پورې وي. نو دغه کس مونږ اخلو، خو که چېرې د 16 سال نه عمر کم وي او د 35 سال نه عمر زیات وي نو دغه کس مونږ نه اخلو. نو دا هم مونږ سره یو بل مثال شو. زه دلته کې راځم تاسو ته په اسانۍ سره د دې دا مثالونه در پیش کول غواړم. ډېر زبردست کمانډ دی، تاسو د دې نه ډېرې فایدې اخیستی شئ او تاسو له دا کمانډ ډېر هیلپ در کولی شي په کار کې. اوس د دې ایریا سلیکشن مې واخیستلو او زه دلته کې راځم په دې باندې دا ډیټا ویلیډیشن رولز اپلای کوم. نو دلته کې به راشم دې ډیټا ته او په دې ډیټا ویلیډیشن باندې به کلیک کوم. نو چې څنګه کلیک کوم مونږ ته یو مینیو کې باکس کولو شي. په دې باکس کې مونږ ته وایي شي ډیټا ویلیډیشن. ډیټا ویلیډیشن کې لومبنی سیټینګ دی او بیا مونږ سره انپوټ میسج دی او ایرر الارټ دی. لومبنی راځو دا سیټینګ باندې خبره کوو. په دې کې مونږ سره بیا ویلیډیشن کرایټیریا ده او دلته کې الاو دی. نو دلته کې لومبنی اینی ویلیو سلیکټ دی. اینی ویلیو مطلب دا دی چې کله مونږ په دې کې هر یو ویلیو پټ کوو نو هغه به اکسپټ کوي. خو دا خو آلریډي که دا رولز دې پې اپلای کړي هم نه وي نو اینی ویلیو په دې کې تاسو پټ کولی شئ. دلته کې چې راشم او دلته کې هول نمبر واخلم نو چې هول نمبر څنګه واخلم نو دلته کې دا لاندې کمانډس دې سره کار سټارټ کړي. یعنې چې دا اینی ویلیو سلیکټ وي دا کمانډس کار نه کوي، خو چې هول نمبر واخلم نو دا کمانډس کار چالو کړي. دلته کې ډیټا ده او ډیټا کې دی بټوین کې دی، یعنی په درمیان کې او ناٹ بټوین چې د دې په درمیان کې د نه وي، د دې نه علاوه چې نور وي او ایکول ټو چې برابر وي او ناٹ ایکول ټو چې نه وي برابر، او ګریټر دین چې یو ویلیو موږ سره غټه وي او لیس دین کمه وي، او ګریټر دین آر ایکول ټو چې هغه ویلیو غټم وي او برابر هم وي، او لیس دین آر ایکول ټو چې ویلیو وړه وي او برابر هم وي. نو دلته کې راځو دا بټوین باندې خبره کوو. بټوین کې دلته کې راځم د مینیمم کې دلته کې ایج ولا ورکوم چې مینیمم ایج د 16 ایئر وي او میکسیمم ایج د 35 ایئر وي. دا خو تاسو هسې په مثال کې پیش کوم. د دې نه علاوه تاسو سره چې کوم رولز وي هغه پې اپلای کولی شي. دلته کې اوکې به واخلم چې څنګه اوکې واخلم نو دلته کې زه راځم او دلته کې یو اسد نیم دی او د ایج 16 سال دی نو دا ایکسپټ کوي. دلته کې کمال دی د ایج 18 سال دی نو دیم ایکسپټ کوي. دلته کې حماد دی نو د دا ایج د 15 سال دی. چې کله انټر کې نو دلته کې تاسو ته یو آپشن راشي دی کې وایي چې the value you entered is not valid. وی دا ویلیو چې تا پټ کا نو وی دا برابر نه ده، دا صحیح نه ده. نو دلته کې وایي چې دا ولې نه ده صحیح. نو دلته کې د رولز ته راشه، دې کې وایي a user has restricted value that can be entered into this cell. چې کله دا یوزر دی نو د داسې رولز په دې باندې اپلای کړي دي چې هغې رولز مطابق تاسو په دې کې وایي ډیټا انپوټ کولی شئ او د دغې رولز نه علاوه تاسو په دې کې ډیټا تاسو نه شئ ایډ کولی. که ډیټا ایډ کوئ نو عمده آپشن به تاسو له بیا ایرر درکوي. نو دلته کې راشه او د عمر 20 سال شو نو ایکسپټ کوي. خو که چېرې دلته کې راغو حضرت او د ده ایج 30 ایئر دی او راغو طایب جان او د ایج 33 ایئر دی او محمد قاسم دا راغلو د ایج 35 ایئر دی نو دام ایکسپټ کوي. خو چې بلال راشي او د بلال عمر 36 ایج دی خو چې انټر کې نو ما هغه آپشن دله درکوي.
دا آپشن ځکه ورکوي چې مونږ ورکړي په رولز کې چې د 16 ایئر نه والا 35 کې ایکسپټ کوه، خو که چېرې د دې نه زیاتېږي یا کمیږي نو هغه مه ایکسپټ کوه. خو که چېرې د دا ایج 34 ایئر شي نو چې انټر کې دا به ایکسپټ کوي. نو دا هم موږ سره د ډیټا ویلیډیشن یو غټ مثال او دا رولز تاسو اپلای کولی شئ. اوس زه راځم دلته کې دا رولز یو ځل بل ځای کې اپلای کوم. د دې ځای سلیکشن مې واغېشتو او د ډیټا ویلیډیشن ته راځم او دلته کې راځم د اینی ویلیو کې دلته کې هول نمبر دی هول نمبر ډیسیمل چې کله موږ سره وي ډیسیمل نمبر ورکولی شي. او که چېرې دلته کې موږ سره یو لیست وي هغه لیست تاسو په دې ډیټا ویلیډیشن په هغې باندې اپلای کولی شئ. او دلته کې ډیټ دی نو ډیټ هم اپلای کولی شئ، ټایم او ټیکسټ لینت او دا کسټم تاسو ته زده دې کې یو څو آپشن کومه. دې ډیټ باندې چې کلیک کوم نو دلته کې بټوین او هماغه ټولې خبرې دې سره م راځي. دلته کې ویم چې یاره د 1/6/2014 نه والا 1/6/2014 باندې سټارټ شولې اډمیشن. اوس زه ویم چې دا دی د لومړني دا منت اخلي بیا ډیټ اخلي نو 1/15/2014 پورې دی دا اډمیشن وي. چې اوکې واخلې دلته کې اوس راځه دلته کې ورته وایي چې 1/6/2014 باندې یو کس راغو اډمیشن یې وکړو. اوس بل کس راغو هغه وایي چې په ده باندې ډېر وخت اورېدلی دی. دی وایي چې یاره 2/6/2014 یو میاشت پس راغللو چې انټر کې تا ته وایي چې یاره دا هماغه ایرر دله درکوي. صحیح ده. اوس دلته کې راشه او بل کس راغلی دی 1/8/2014 باندې راغلی دی چې انټر کې نو دا ایکسپټ کوي. او دلته کې ورکه 1/11/2014 ولا ورکه نو دې م ایکسپټ کوي. خو که چېرې 1/15/2014 ولا ورکې نو دا هم ایکسپټ کوي. مونږ ځکه 15 پورې ورکړي. که 1/16/2014 ولا ورکې نو اوس ګوره ورته چې دله آپشن درکوي او که نه درکوي. صحیح ده. نو دا خو د دې خبره شوه. اوس دلته کې چې دی دا میسیج راکوي نو مونږ وایو یاره چې دا میسیج د دوی په خپله نه راکوي. د دې میسیج مونږ دلته کې دا میسیج په خپله ورله تیارول غواړو. نو دلته کې راشه سلیکشن والا د دې ایریا او دلته کې راشه د ډیټا ویلیډیشن ته او دلته کې زه د ټیکسټ لینت ورکوم. د ټیکسټ لینت مطلب دا دی چې کله مونږ سره یو نیم وي یا بل څه داسې د سکول نیم وي کالج وي یا بل څه وي زه وایم چې یاره مینیمم دی مینیمم چې مونږ سره دا 3 ټکي وي او د ټولو نه زیات دی 10 ټکي وي د 10 ټکو نه دی زیات او د 3 ټکو نه دی کم نه ایکسپټ کوي. نو دا رولز مې دلته کې ورکړه. دلته کې انپوټ میسیج ولا ورکوم چې په دې انپوټ میسیج کې مونږ ته څه وایو نو د انپوټ میسیج کې زه دلته کې ورکوم د ټایټل کې ولا دا لومړنی آپشن دی. که چېرې دا دغه وي نو شو کېږي به درته او که نه وي نو بیا به درته نه شو کېږي. دلته کې راځم د ټایټل ته او دلته کې ولا ورکوم کوشن وایي خبرداری ته او دلته کې راځم د انپوټ میسیج کې ورته ورکوم this area is restricted. صحیح ده. نو دا مې دلته کې ورکو. دلته کې د ایرر الارټ ته راځم او د ایرر الارټ کې ولا ورکوم دلته کې دا سټایلز دی. نو سټایل دا وارننګ دی دا موږ سره انفارمیشن دی خو چې کم تاسو دې کې ورکول غواړئ دلته کې ولا ورکوم د ټایټل کې ولا ورکوم چې ډونټ write. دلته کې ایرر میسیج ولا ورکوم چې هغه ایرر میسیج ولا څه ورکوي. زه ورته وایم چې you can write
You can write this text because it is not allowed in this cell. صحیح ده. دا میسج مې ولا ورکړلو چې کله اوکې کومه نو مونږ ته یې دلته کې راځي، دلته کې وایي چې caution this area is restricted. صحیح ده. نو مونږ ولا ټیکس لینت ورکړی وو، مونږ ورته ویلي وو چې د 3 نه کم نه وي او د 10 نه زیات نه وي. ټي ایچ ولا ورکومه نو دلته کې مونږ ته وایي don't write. You can write this text because it is not allowed in this cell. صحیح ده. دلته کې هماغه کم آپشن چې مونږ هلته کې ورکړی هغه ټیکس ټایټل مو ولا ورکړی او لاندې میسج مو ولا ورکړی نو هغه مونږ ته ایکسپټ کېږي، دلته کې شو کېږي. دلته کې که چېرې زه ولا ورکړم طاهر نو دا مونږ سره د 3 نه زیات دی او د 10 نه کم دی. ولا ورکومه وحید واحد. کمال ولا ورکومه دلته کې ولا ورکومه اسد خارون صاحب چې انټر کې نو دلته کې مونږ سره دا ویلیو د 10 ټکو نه زیاته ده نو ځکه دا نه ایکسپټ کوي. صحیح ده. دلته کې زه راځم کمال الدین دا چې ورکوم نو دا هم زیاته ده نو دلته کې به اسکیپ ووهي او دلته کې ولا ورکه بلال نوم چې کله ولا ورکې نو دا به ایکسپټ کوي. که ابرار نوم ولا ورکې نو ځکه چې دا مونږ سره د 10 دا خبرې کمې دي، دا نیمز مونږ سره د 10 ټیکس نه کمې دي. دلته کې ولا زه ورکومه کالج نو دا ایکسپټ کوي. صحیح ده. نو دا هم مونږه ډیټا ویلیډیشن اپلای کړلو او دا سرکل انولاید ډیټا دی. نو دا خبره ده چې کله مونږ سره یو ډیټا کې غلط دغه ایکسپټ شوي وي دلته کې د دې سلیکشن واخلو. دلته کې مثال کې طور پر یو لیست دې دی نه واخیستو دا ډیټا ویلیډیشن دی. دلته کې د سیټینګ ته راځم او دې کې یو لیست اخلم. دلته کې اول دلته کې لږ ویلو پټ کوم او مونږ سره دا یو غلط لیست دی او د دې غلط لیست نه بیا یو دایره تاویږي. دلته کې راځم دا ډیټا ویلیډیشن ته او دلته کې اخلم دا لیست یعنی سورس. نو سورس یې همدا یو دی بس چې کله اوکې کې نو اوس دا مونږ سره یو لیست راغللو یعنی دا لیست دی او دلته کې چې راشي دی ته د دویم آپشن ته دغه کې دې لیست کې هغه نیمز پراته دي د دې نه انزلټ کوه او راځه دغه یو نیم دې نه راغله. دا یو آپشن دله در کې چې کم نیم تاسو د دې ځای نه راغشتل غواړئ بس راځئ هغه نیم پکې دغه کوئ او که چېرې دې خوا راشئ نو دا نیم تاسو له نه درکوي. اوس که چېرې غلط ویلیو دې کې وي نو د دې نه دا سرکل تاویږي او د دې نه بیا هغه کلیر ویلیډیشن سرکل دغه سرکل کلیر کېږي. صحیح ده. نو دا هم موږ سره ډیټا ویلیډیشن آپشن دا کلیر دو. واټ اپ انالیسس باندې چې کلیک کړئ نو دې کې 3 آپشنز دي. لومبنی پکې سیناری منیجر دی او دا ګلسیک دی. نو دا سیناری منیجر او دا ګلسیک په ان شاء الله نن موږ ډسکس کوو. سیناری منیجر وایي څه ته او د دې مقصد څه دی. زه دلته کې راځم مثال کې طور پر یو کمپنی ده د انجینیرینګ کمپنی ده دا موږ سره منث دی او دا فراګرس دی. اوس منث دی په جنوري کې فبروري کې
मार्च की, अप्रैल की. دا څلور میاشتې دي او په دې څلور میاشتو کې مثال کې طور پر دا کمپنی دا 2012 دی او په 2012 کې دې کمپنی په جنوري میاشت کې 2 लाख रुपए फराग रसूख करी. په فبرवरी میاشت کې 1,50,000 फराग रसूख करी. په مارچ میاشت کې دی 1 लाख फराग रसूख करी او په اپریل میاشت کې 2,50,000 फराग रसूख करी. نو د دې دا ټوټلی چې کله دا کې نو الټ از ایکل ټو به وهي دا د سم شارټ کټ ته چې انټر کې نو ټوټل پراګرس دی په دې څلورو میاشتو کې 7 लाख وخت دي. نو اوس دا 7 लाख خو په 2012 کې د دې پراګرس شو. خو اوس راځو دلته کې وایو چې یاره 2013 او 2014 کې د دې هغه پراګرس هغه هم ورسره ایډ کو او د دې ټول کمپیریزن موږ ته وکړو په یو شیټ کې موږ ته ظاهر کا. نو دا موږ سره واټ اف انالیسس ته براشي او دې کې به سیناري منیجر په دې باندې چې کلیک کې نو موږ ته سیناري منیجر یو باکس کولو شي. دلته کې براشه د ایډ ته او په دې ایډ باندې چې څنګه کلیک کې نو دلته کې یو ایډ سیناری راته کولو شي. سیناری نیم دی اوس مثال کے طور پر دا اے د 2013 پراګرس پدې کې دا کو او دلته کې ته وایي چې چینج سیلو نو دلته کې راشي سیل کېږي به دا سیلونه به چینج کېږي. یعنی په 2013 کې هم د جنوري فبروري مارچ اپریل د دې درې څلورو واڼو میاشتو مونږه هغه پراګرس ایډ کوو چې دغه سلیکټ کې او اوکې واهلې نو دلته کې تاسو ته وایو چې مونږ سره په انټر ویلیو فار ایچ آف د چینجینګ سیلز. نو اوس دلته کې په جنوري میاشت کې 2 लाख پراګرس اوښکې دي او په 2013 سال کې دغه 2012 سالو اوس د 2013 سال دی. نو اوس په 2013 کې مثال کے طور پر 3 लाख پراګرس اوښکې دي. دلته کې راغلی دی 2,60,000 پراګرس اوښکې دي او دلته کې راغلی دی 80,000 پراګرس اوښکې دي او دلته کې راغلی دی پراګرس اوښکې دي 1,25,000. نو چې کله ایډ باندې کلیک کې نو دا که موږ سره هغه جوړ شلو. اوس راځو دلته کې د 2014 هغه ریکارډ دا کو 2014 به ورکې دلته کې چینجینګ سیل دی. نو راشه د دې سلیکشن واهله او اوکې واهله. چې اوکې واهله نو دلته کې د په جنوري میاشت کې 5 लाख پراګرس اوښکې دي. په فبروري میاشت کې 60,000 پراګرس اوښکې دي. په مارچ میاشت کې 50,000 پراګرس اوښکې دي او په اپریل میاشت کې 5 लाख پراګرس اوښکې دي. نو اوکې به واهلې چې څنګه اوکې واهلې نو موږ ته د 2013 او 2014 هغه سیناري تیار شو. نو چې کله دلته کې راشو او په دې کې دا سمري واهلو نو سمري باندې چې کلیک کې اوس تاسو ته وایي ریزلټ سیل. نو ریزلټ سیل موږ ته همدا یو دی که دا یو سلیکټ نه په دې باندې به کلیک کې او اوکې به والې. چې څنګه اوکې واهلې نو دا تاسو ته دلته کې داسې دی یو ټیبل یې راکړو. دی خپل سیناري منیجر دا کلرز هم دی په خپله واخیستلو او دا سټایل دی دا کرنټ ویلیو ده چې کومه ویلیو موږ سره وه هغه ده د هغې هغه ټوټل ریزلټ دی. دا د 2013 هغه جنوري میاشت او فبروري مارچ اپریل دغه دی هغه پراګرس دی او دی ټوټل وتلو او دا د 2014 هغه د منت ټوټل کلکولیشن دی او دلته کې ټوټل ووتو. نو دا هم موږ سره یو سیناري منیجر په نوم باندې دلته کې تا سیناري سمري په دې باندې تیار شولو. یو اپ زبردست ریزلټ یې تاسو ته شو کړلو. اوس دلته کې دې سره دا اپشن هم راغلل دی ته وګورئ که په دې اپشن باندې کلیک کې نو دا ریزلټ هر څه ختم شي که بیا پې کلیک کې بیا ته کولو شي. دلته کې په دې باندې کلیک کا نو دا صرف ریزلټ په تخکاري او نور کلکولیشن یې ختم شو چینج سیل او په دې باندې چې کلیک کړي نو دا ریزلټ هم دته ختم شي او دلته کې دا نوټس یې وله ورکړي دا تاسو بیا وګورئ. صحیح ده. په دې باندې کلیک کا او په دې باندې چې کلیک کړي نو دا تاسو ته هغه کریډیټ بای کمال الدین
او ډېر دله درکړي. صحیح ده. نو دا هم موږ سره سیناري منیجر یو زبردست کمانډ دی چې تاسو سره یو کمپني وي د هغې هغه کمپیریزن په دې کمانډز باندې کولی شئ. ډېر زبردست کمانډ دی او تاسو په انشاءالله کوشش وکړئ تاسو به ډېره فایده واخلئ د دې نه. یو داسې کمپني وي چې په هغې کې څه داسې د 2-3 کالو یا د میاشتو په ذریعه باندې تاسو د هغې هغه ټوټل ریزلټ راغوستل غواړئ نو هغه تاسو د سیناري منیجر دلته کې راشئ سیناري منیجر باندې کلیک کې تاسو ته به راځي. اوس دې پسې موږ سره دا بل کمانډ دی ګول سیک. اوس مثال کے طور پر یو شاپ دی او هلته کې ورغلو نو هلته کې الوګان او ټماټر. الوګان په 50 روپے کیلو دي او ټماټر په 80 روپے کیلو دي. اوس دلته کې راشه الټ از ایکل ټو د دې ټوټل موږ سره 130 روپے راغلي. اوس یو کس وایي یاره ما خو کرایم ځان له لګولې ده او بس لکه دې کې کاته کېده غواړي که نه لکه پیسې پکې څه بچکول غواړي. نو دلته کې راشه او په دې ځای باندې ودرېږه او دلته کې د وټ اپ انالیسس کې یو ګولسیک په دې ګولسیک کمانډ باندې کلیک کا. چې څنګه کلیک کړې نو دلته تاسو ته لومبني وایي سیټ سیل. نو موږ به همدا سیټ کوو که نه سیل ټو ویلیو دې کې 130 ده ته وایې چې یاره بس 150 شي دا 20 روپۍ بلا شي دي 150 راغلی او دلته کې کلیک کا او ته وایې چې یاره بس د الوګان ورته یو 20 روپۍ ګران کا. په دې باندې چې کلیک کې او چې څنګه اوکې ووهې نو او بیا اوکې ووهه نو یعنې د هغې هغه ریټ چینج شولو هغه 70 شو او دا 80 په خپل دی او د دې هغه انسر چینج شو هغه 150 شو. نو دا هم موږ سره ګولسیک کمانډ او ګولسیک کمانډ ته تاسو بیا یو ځل غوږ کیدئ. دلته کې مثال کے طور پر موږ سره 60 روپے دي او 20 روپے دي د دې نه انسر راغلی دی الټ از ایکل ټو سره 80 تی انسر راغلی. دلته کې راشه ګولسیک کمانډ باندې کلیک کا او دلته کې سیټ سیل عمدا صحیح دی او دلته کې وله ورکه ټو ویلیو دا د ماته 100 شي چې 100 ماته پکار دی او چینجنګ سیل دا سیل دی چینج شي چې اوکې کې انسر دیم چینج شو او دې کې چې کم چینجز ته وکړه هغه هم چینج شو. نو دا هم موږ سره ګولسیک او سیناري منیجر یو زبردست کمانډز و دواړه. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې یو داسې کمانډ را روان دی ډیټا ټیبل په دې باندې که تاسو په ایکسل کې سم زده نه کړئ دا ډیټا ټیبل کمانډ مو زده کړو انشاءالله زه امید ساتم چې تاسو به په دې ډیټا ټیبل باندې ډېر کمانډز کولی شي او په دې باندې دونه پراجیکټ کېږي زه به تاسو ته سمپل طریقه وکړم. انشاءالله تاسو بیا د خپل ذهن په ذریعه باندې تاسو زبردست پراجیکټس د دې ډیټا ټیبل باندې کولی شئ. وټ اپ انالیسس کې راځو نن دا ډیټا ټیبل دا آپشن ډسکس کوو. په دې آپشن باندې زه تاسو ته نن یو 2 پراجیکټ کول غواړم او د دغې 2 پراجیکټونه پس بیا تاسو پې خپل کوشش کوئ انشاءالله داسې طریقې سره درته کوم چې تاسو پې بیا مخکې پراجیکټس کولی شئ. یو پراجیکټ تا کوم چې کله تاسو دا پاڼې وایې که نه 1 2 2 او 2 2 6 او 2 2 4 او 3 2 6 او 4 2 8 دا یو پراجیکټ ته پې کوم او بل پراجیکټ پې ته ایجز دپاره کوم دا دیاړۍ دپاره چې کله دا دیاړي کوي سړی نو د هغې هغه طریقه به څنګه کوو. دا 2 پراجیکټس ته زه نن کوم. راځو سټارټ اخلو. دلته کې به راشم دې ځای کې ودرېدم زه لیکم چې د 2 پاڼه 3 4 5 بس یو 10 پورې پاڼې ماته ولیکه او دلته کې راشه دا یو سیل حالي پرېږده دلته کې دی بل اپ دې ځای ته کوم دا یې 1 2 شو 3 داسې ورځه ورپسې دې سلیکشن والا یې داسې ورځه یو 16 پورې ورشه. صحیح ده. دا اپشن مو شو راشه اوس دې ځای کې ودرېږه دا ځای به خالي پرېږدې چې دې خالي ځای کې ودرېږې اوس راشه از ایکل ټو ووهه دا ای سیل څه دی داسې یو 2
حالي سیلونه به یو بل سره ضرب کې چې هغه سیلونه بیا تا ته معلوم وي. اوس دا سیل دی ضرب دا بل سیل دا بي سیل دا دواړه سیلونه مې یو بل سره ضرب کو او راشه دا ډیټا سلیکټ کا د دې ډیټا سلیکشن واخلې د دې پوری سلیکشن مې واغشتو. صحیح ده چې سلیکشن ا تام وسره دی د 11 پوری دا سلیکشن دی د دې ټولې ډیټا سلیکشن به واخلې. چې د دې ډیټا سلیکشن واخلې را بشي د ډیټا مینیو ته او د کې براشي د ډیټا ټولز آپشن ته او د کې به والی واټ اپ انالیسس کې براشي ډیټا ټیبل ته. ډیټا ټیبل باندې چې کلیک کړو موږ ته یو ټیبل غونډه کولو شي د کوئی شي ډیټا ټیبل. په دې ډیټا ټیبل کې لومبني آپشن موږ سره دی رو انپوټ سیل. رو انپوټ سیل کې به هغه رو ورکې چې کوم موږ لومبني ا ضربي به موږ دی دا آپشن دی بل سره ضرب کړو دا سیل دی بل سره نو په دې لومبني سیل کې به دا سیل ورکې. په دې دویم کې به دلته کې ته وایي چې کالم انپوټ سیل نو دا کالم دا بي به ورکې او اوکې به والي چې څنګه اوکې والي نو ورته وګوره یعنی د دو پاڼه سٹارٹ ته نو 2 دونے 4 3 دونے 6 4 دونے 8 5 دونے 10 6 دونے 12 او 7 دونے 14 داسې ورپسې ځای دا ټوله پاڼه دې دی پورې لیکلی شوې 16 دونے 32 پورې راغلی دی. دا بل موږ سره د 3 پاڼه د نو 2 3 6 او 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 او دا کدي یعنی 4 4 4 دونے 8 او دا بس ټوله پاڼې موږ سره دلته کې لیکلی شوې دي. صحیح ده دا پاڼې دي نو دا هم موږ سره د دې یو دا پروجیکټ شو. دویم پروجیکټ دلته کې راځو دلته کې د تلیکما ایجز پروجیکټ دلته کې راشي زه د دې ایریا سلیکشن اخلم د هوم مینیو ته راځم دا مرچ کوم او دلته کې راځم دا بارډر ولا ورکوم ورته لیکم چې ایجز پروجیکټ ایجز پروجیکټ راشا टी आई انٹر کا ٹائم نیو رومن دا سٹائل پہ اپلائی کا او د دې دین والا سایز غټ کا دلته کې راشه دا پیل کلر مم ولا ورکو. صحیح ده راځم لومبني آپشن کې دلته کې ذلی کما دلته کې لیکما ایجز ایجز یعنی د ورځې دیاړي جنوري فروری مارچ اپریل یعنی بس 12 میاشتې دی 12 میاشتو مارچ اپریل مای جون جولای اگست دی دسمبر پورې زه راغلم. صحیح ده دا خو ډېر زیات شو اکتوبر نومبر دی دسمبر نه خوا پس دا نورم دا ته ډیټ کا نو دلته دی دسمبر پورې دا منث مو لیکل دلته کې راځم زلی کما ډیز دې ته مخامخ په ډیز راځي او دلته کې نیم لیکم نو کمال دی جمال دی زیشان دی کاشان دی عدنان بلال حماد صدام گلزار. صحیح ده دا مې ولیکل زه به راشم دې ځای کې دې آپشن ته به راشم دې ځای کې دلته کې به ایزیکل ټو هم دا سیل به ضرب دی بل ا ضرب بي یعنی دا سیل مې دې سره ضرب کو. اوس کمال مونږ سره دروازې دیاړي اخلي دې دروازې اخلي 1500 روپے جمال مونږ سره اخلي 500 روپے زیشان اخلي 900 روپے کاشان اخلي 520 روپے دروازې عدنان اخلي 800 روپے بلالم اخلي 900 روپے حماد اخلي 600 روپے دروازې صدام اخلي 250 روپے او گلزار اخلي 450 روپے. صحیح ده اوس د دې ډیټا سلیکشن ورسره واخلې د دې ډیټا سلیکشن مې واغشتو. صحیح ده دا بل آپشن ورسره دی
د 13 پورې دي د دې دا سلیکشن به واخلې چې د دې ټول سلیکشن دی را واغشتو را بشي د ډیټا ته او دې کې به ډیټا ټولز آپشن کې دی کې واټ اپ انالیسس ته او ډیټا ټیبل باندې به کلیک کې ډیټا ټیبل باندې چې څنګه کلیک کې نو دلته کې مونږ ته وایو ډیټا ټیبل رو انپوټ سایل کې به دا A ورکیو کالم انپوټ سیل کې به دا B ورکیو اوکې به والي چې څنګه دی اوکې واغشتو اوس دا کسان دي دی په جنوري میاشت کې 10 ورځې کار کړی دی نو ټوټلی دونه پیسې راځي کمال یې 10 ورځې کار کړی 15000 روپۍ راځي جمال 10 ورځې کار کړی دی 5000 د 9000 روپۍ 5200 روپۍ دا پیسې راځي په فبروري میاشت کې دی کړی دی 15 ورځې کار نو یعنې د ټوټل سیلري دا دی روځي په مارچ میاشت کې دی کړی دی 20 ورځې کار نو دغه پیسې ټوټلی درته ډایرکټ روځي په دې میاشت کې 14 ورځې کار کړی دونه راځي پیسې او په دې بله میاشت کې دی 28 ورځې کار کړی دی نو دونه سیلري راځي په دې میاشت کې 29 ورځې کار کړی په دې بله میاشت کې 30 ورځې کار کړی دی په دې بله میاشت کې 22 ورځې کار کړی دی ډایرکټ په تاسو ته سیلري راوځي دې میاشت کې 30 ورځې کار کړی دی بله میاشت کې 24 ورځې کار کړی دې میاشت کې 17 ورځې کار کړی دی او په دې میاشت کې 30 ورځې کار کړی دی نو د دې هغه ټوټل پیسې درته راوځي او دلته کې ته وایې چې یاره ماته د ټوټل سیلري شو کېږي نو ورته ولیکه ټوټل salary total salary د 1 year دپاره نو راشه alt is equal to press کو انټر ووهه اوې دا فارموله لاندې اپلای که نو دا هم موږ سره دلته کې راشي د هوم مینیو ته دا بارډر پې اپلای که بولډ یم که او دا کلر هم والا ورکه صحیح ده نو دا هم موږ سره ټوټل سیلري شوه د یو کال د ده یعنې د دونه پیسې په یو کال کې ګټلي د دونه ګټلي دي او ته چې څونه ورځې کار یې کړی په ټوټل کال کې الټ از ایکل ټو پریس که نو 269 ورځې کار یې کړی په ټول کال کې او دونه پیسې یې ګټلي دي صحیح ده نو دا هم اوې دلته کې د یوې میاشتې پیسې درته دا یې راوځي او دلته کې دا ټول کال نو دا هم موږ سره دا ایجز پراجکټ ښه زبردستې طریقې سره دا دوه پراجکټس مې تاسو ته وکړو ښه مزېدارې طریقې سره د ذهن په طور باندې نور زبردستې پراجکټ په دې باندې کولی شئ او نورې په دې کې هم ما تاسو سره پراجکټ کړي دي نو دا ډیټا مینیو کې دا اخرنی آپشن مونږ سره لاین دا آپشن به مونږ نن ډسکس کوو د دې لپاره زه راځم یو فایل مونږ سره وي هغه فایل زه اوپن کوم دا فایل دی مونږ سره دا فایل دی دلته کې لږه ډیټا نوره هم لیکم لال زمان خان دام ټیچر دی دام انجینیر دی د تنها دا 55,000 د تنها دا 30,000 صحیح ده اوس زه راځم دا آپشن زه یوز کوم د دې نه به کاپي کنټرول سی سره مې ته کاپي واغېشتو دلته کې راځم کنټرول وي سره مې دلته کې پیسټ کو دلته کې راځم کنټرول وي سره پیسټ کوم چې زه وایم چې دا ډیټا لکه زیاته شي چې تاسو په دې آپشن باندې پوه شئ اوس موږ سره دا ډیټا ده که نه دی ویو ته راشه 100% که 100% ونه دا آپشن مونږ په دا سیل دی زه وایم چې دا مونږ سره ایډرس یا سې نیم ولا چینج کوم دا مونږ سره
دا مونږ سره فادر نیم دی او دا مونږ سره فون نمبر دی. اسی مثال کے طور پر زه تاسو ته یو مثال پیش کوم، دا خو دی نه هو که نه. اوس راځو د ډیټا مینیو ته او دلته کې راځم زه د ګروپ آپشن ته. ګروپ آپشن څه وایي؟ یاره زه وایم چې یاره دا نیم، زه وایم چې دا جاب او سیلري او دا ایډرس نه غواړم، ما ته یې صرف فادر نیم او دا فون نمبر او دا نیم دی پکاري. د دې سلیکشن واخله او دلته کې د دې کالم سلیکشن واخله او دلته کې راشه د ګروپ ته او په دې ګروپ باندې کلیک کا. درته وایي چې دا رو کالم د دې روز که نه د کالمز، زه وایم چې دا کالمز ما سره یو ګروپ شول. یعنې په دې سره دا یو آپشن راغلو، په دې باندې چې څنګه کلیک کړو هغه موږ سره یو ګروپ کې شوله. یعنې موږ سره نیم، فادر نیم او فون نمبر ښکاري، نور موږ سره نه ښکاري. دلته کې په دې پلس آیکن باندې بیا کلیک کړو بیا به موږ ته ښکاري. که چېرې ته وایې چې یاره دا دواړه زه یو ګروپ کوم، دلته کې راشه ګروپ ته او دلته کې دا کالم وایز دی نو موږ سره دا کالم وایز، یعنې دا ټوټل ګروپ شو. په دې باندې کلیک که موږ ته نه ښکاري او که چېرې بیا پې کلیک کړي موږ ته به ښکاري. صحیح ده. اوس ته داسې هم کولی شې، ته وایې چې یاره ما ته د دې 3 نه والا تر د 10 پورې دا ریکارډ زه دا یو ګروپ کوم. دلته کې راشه د ګروپ ته او دلته کې دا موږ سره رو وایز دی. اوکې موږ سره دا رو وایز یو ګروپ جوړ شو. په دې باندې کلیک که دا ریکارډ نشي کتې او دا نو دا ریکارډ هم ته وایې چې نه ګورم، بس صرف دا نیمز کتل غواړم، بس دغه به کتی شي. او د دې نه علاوه دا پلس آیکن چې ورسره راشي ورته وګوره دا ریکارډ تاسو نشئ کتی دې ځای کې. صحیح ده. دا هم موږ سره په ډیټا کې اساني راولي. که ته وایې چې یاره ان ګروپ دلته کې راشه او ان ګروپ والا درته وایي چې دا روز وایز دې ما سره ان ګروپ شي. یعنې ورته وګوره دا اوس یو ان ګروپ شوې، یو 2 ګروپه شول. که چېرې ته دلته کې راشي بیا یې دلته کې رو وایز د دې سلیکشن والا دا او زه وایم چې دا د ما سره ان ګروپ شي. او لا کلیر آوټلاین چې والي نو دا هم موږ سره کلیر شو. او دلته کې راشي ته وایي چې یاره دا هم کلیر آوټلاین و، هغه موږ سره کلیر شو، نو موږ سره ختم شول. صحیح ده، ان ګروپ شو. اوس دا بل آپشن موږ سره د سب ټوټل دپاره زه راځم دلته کې مې یو نیو شیټ راواغېستلو. اوس مثال کے طور پر موږ سره د کیمسټري بوک دی. کیمسټري ده، فزیکس دی او بایو ده. دا موږ سره د 10 کلاس دی او کیمسټري موږ سره ده په 120 روپے، فزیکس موږ سره دی په 95 روپے او بایو موږ سره ده په 85 روپے. دا موږ سره کیمسټري دی. زه وایم چې کیمسټري، فزیکس او بایو او بیا کیمسټري، فزیکس او بایو. دا کنټرول سی سره کاپی کا، کنټرول وی او کنټرول وی. دا موږ سره دی. صحیح ده. خو دلته کې راشه دلته کې ودرېږئ، یو انزرټ واخله. دلته کې دا موږ سره بک نیم دی او دا موږ سره ریټ دی، پرایس دی. بس دلته کې راشه د نیم کې ودرېږه او دلته کې اسینډنګ ډسینډنګ کې که ورته وګوره موږ سره بایو ټول یو دی شو، کیمسټري ټول یو دی شو او فزیکس ټول یو دی شو. دلته کې راشه او دلته کې د سب ټوټل باندې کلیک کا. د سب ټوټل کې تاته وایي چې نیم وایز او که نه پرایس. زه وایم چې دا نیم وایز موږ سره دا ټول موږ سره په دغه کې کا، په سب ټوټل د دې راوله. ورته وګوره اوسئ کنټرول زیډ سره زه واپس راځم، دلته کې راشه سب ټوټل ته او دلته کې دا پرایس دی. اوکې والا دا موږ سره سب ټوټل راو. اوس دا د بایو دی نو بایو ټوټل موږ سره دا دی، یعنې دا ټوټل موږ سره جمع شوي دی. دا او دلته کې موږ سره دا د کیمسټري ټوټل راغلی دی. صحیح ده. یعنې ورته وګوره
او دا موږ سره د فزیکس ټوټل راغلی او دا ګرینډ ټوټل هم راغلی دی. که چېرې ته وایې چې یاره زه د بایو دا کتل نه غواړم صرف ټوټل دې ما سره شو شي، دلته کې راشئ د فزیکس ټوټل صرف ټوټل دې ماته شو شي. ټوټل د بایو موږ سره دونه قیمت دی، د کیمستري موږ سره ټوټل دونه قیمت دی او د فزیکس موږ سره ټوټل قیمت دی او ټول دا ګرینډ ټوټل دی. که ته وایې چې یاره دا هم نه کتل نه غواړم ټوټل موږ سره کمې پیسې دي، پرایس موږ سره دا 900 روپۍ دي. په دې باندې کلیک کړئ، دې نه تاسو دا ګروپ داسې کتلی شي. صحیح ده. نو دا هم موږ سره د سب ټوټل یو زبردست مثال و، تاسو ته ما په ایز مثال باندې شو کا. شو ډیټیل باندې چې کلیک کړئ نو موږ سره ټوټل هغه ډیټیل شو کېږي د فزیکس والا او د دغه والا. او که ته دلته کې ووایې چې یاره هایټ ډیټیل دې موږ سره هایټ شي نو د دې ځای نه هم هایټ کېږي. ورته وګوره په دې اپشن باندې شو ډیټیل د دې ځای نه شو کېږي او د دې ځای نه هایټ کېږي. په دې اپشن باندې چې کلیک کړئ همدغه شو ډیټیل او هایټ ډیټیل همدغه خبرې په دې کې هم دي. صحیح ده. نو دا هم موږ سره یو زبردست اپشن و دا سب ټوټل. انشاءالله د دې نه پس به موږ ریویو مینو سټارټ کوو. السلام علیکم.